نکاح چې دنو دا پټو کې دم کېږي خو ورسره دوه ګواهان به وي او مهر به وي. یو مجلس کې یو ډمګی و هغه ګډېده او په فارسی کې لوبه ویله وی جان به تو دادم جانان من، دا د هغې لوبې یوه مصره وه. جان به تو دادم جانان من پښتو کې مطلب دا دی چې جانانه ما خپل ځان تاله درکړی دی. ګډېده خلکو روپۍ ورکولې. دغه مجلس کې یو نوجوان هغه ته دا لفظ ووایي نو هغه م ورته داسې پیسې ورته وخورې نو اشاره یې وکړه راله وی ته دا لوبه دې بیا ووایه. نا ورته مخامخ ودرې ورته جان به تو دادم جانان من، نو دی ورته پارسی کې پذیرفتم پذیرفتم، قبول کردم قبول کردم، قبوله مې کړې. ځان سره دوه یاران کینولي وي ومړېدل، ایجاب قبول شو. خطبه نه ده ویلې خو بس ایجاب قبول شو او پیسې د مهر 10 روپۍ شرعي مهر او 10 روپۍ شرعي ولا ورکړلې. لږ ساعت پس چې هغې مجلس کې چکر ولګو ته ورته بیا اشاره وکړه ته بیا وایې جان به تو دادم جانان من، دی بیا ورته پذیرفتم پذیرفتم. دوه کسانو ته ومرېدل، ایجاب قبول خو شو که نه چې درېم چورله کې و په اوږې کړو د مجلس نه بوتله. هله ګوله جوړه شوله، سړی ګړندې و ښځه یې لرې کړله. راپورټ شو قاضي ته مخکې شو، هغه ورته دا زما ښځه ده او په مجلس کې مې لیدل نه غوښتل، کور ته مې بوتله. وی څنګه ستا ښځه ده؟ وی نکاح مې ورسره شوې ده. وی څنګه نکاح شوې؟ وی دا دوه ګوان دي، د دوی مخکې دې ښځې وی چې جان به تو دادم ما ویلي دي پذیرفتم، مهر مې نقد د دوی مخکې ورکړې. وی ایجاب قبول شي نکاح نور شي. هغې وی ما خو لوبې ویلې. وی بس هر څه چې دي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النکاح والطلاق والرجعة. ستا او د ده نکاح شوې زه ورسره که زړه یې و که نه نکاح وشوله. یو افغانستان طالب و ساده غوندې وی چې جماعت کې ناستم او یو اشنا مې راغی او چې مې اوس کله هغه بیا بل اشنا لته نو هغه بل اشنا له وي زه م ورسره لاړم. هغه بل ځای کې چې کوم صاحب و وی هغه وی چې فلاني له مې واده وکړو فلاني له مې واده وکړو. ای خبره کوي ما ورته چې دا دونه خلکو له ما له مو که نو؟ وی چې ښه تاله به مو کومه. ای ماشومه لورې وه سچې شربت اوبه مبه هغې استې رستې نابالغه ماشومه جینۍ وه. وی سړي ما ته چې طالبه دا جینۍ ما تاله درکړه. وی ما ورته چې ما قبوله کړه. نابالغه جینۍ وه، پلار وی ما دا جینۍ تاله درکړه. وی ما ورته چې ما قبوله کړه. وی بیا چې مجلس ختم شو خپل جومات ته رالم، مقتدیانو ته مې وی وی مقتدیانو وی چې موږ ډزې کوي. مې چې ډزې مه کوئ. یو کس وی چې اول خو تپوس یې کړي چې رښتیا دي که درو. وی سودکې مو که هغه ځای ته ورغلو میزبانم چې راوویسته. وی هغه وی چې ما خو ده سره ګپ لګو. نا طالب وی زه خو هسې وی دی مقتدیانو ته رسوا شومه. وی ما وی چې زه به سبقان ویم او دا به راته غټه شو چې زما سبقان خلاص شي نو بس نکاح به کور ته بیا بوځم، نکاح به مې شي. نو مې دغلته ګواهان وو او 3 کسان ګواهان موجود وو. وی دې سړي ما ته وی چې دا جینۍ ما تاله په نکاح درکړه او ما ورته چې ما قبوله کړه 3 کسان. بس ما ورته مې دا ستا ده که دې سړي ګپ لګو هم دا ستا ده. لیکلې مسله مې ورکړه سره د مقتدیانو ورغې. سړي وی زه چې شریعت ویلي نو ور مې کړه. ټوکې به نه کوې په ټوکو کې کار کېږي. نکاح چې ده نو دا په ټوکو کې دم کېږي خو ورسره 2 ګواهان به وي او مهر به وي. او دغه شانتې دا طلاق که ته ګپ لګې نو هم ګورې طلاق دې ګپ نه مني. ښځې ته به طلاقڼه نه وی، که د ښځې ته طلاقڼه ووي او ته وی زه خو زه ګپ لګوم او دا مې عادت دی نو دا ګورې طلاقه شوه. فتاوی دارالعلوم دیوبند کې लिखली थी यो सड़े पहले खजे तो ए तलाकन तूने मेरा बिछौना क्यों नहीं बिछाया तलाक ने कट दिला तवली ने रसम करे इदा तलाक अशवा तब मां गप लगो तलाक अशवा